السلام علیکم، میں قاضی وجاہت اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل قاضی وجاہت آفیشیل۔ کل 8 تاریخ کو لاہور میں جو ظلم و ستم ہوا اس کے فوری بعد خان صاحب نے جو تقریر کی، جو خطاب کیا، وہ مکمل خطاب آپ کے سامنے پیش خدمت ہے، لیکن اس خطاب کی خاص بات یہ ہے کہ یہ پشتو میں بھی ہے اور اس کے بعد اردو میں بھی ہے، یعنی ایک ہی ویڈیو میں آپ کو دونوں زبانوں میں خطاب مل جائے گا۔ والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ زما پاکستانیانو، تاسو چې ټي وي باندې خو ګورئ لګیئ چې دا څه روان دي. چرته تاسو ګیس شلینګ دی، چرته د اوبو ویشتل دی، اوبو شلینګ دی، چرته چې کوم دی تاسو ته به داسې لګي چې ګینې دا چرته قبضه شوی کشمیر دی، پاکستان نه دی. اول تاسو زه پوهیږم چې دا څه شوي دي، دا څه روان دي. کله چې موږ خپل پنجاب او کے پی کے حکومت ختم کو او سپریم کورٹ ته لاړو، آئین دا وایي چې کله حکومت ختم شي نو لس کم سل ورځې تقریبا 3 میاشتې دننه به خامخا الیکشن کې. چې سپریم کورٹ ته لاړو نو د سپریم کورٹ صدر پاکستان ته وویل چې پنجاب صوبې الیکشن اعلان وکړي. صدر پاکستان 13 اپریل تاریخ اعلان وکړو او 13 اپریل پورې تقریبا 50 ورځې پاتې شو. نو موږ نن الیکشن ریلی اعلان وکړو. ریلی شروع کولو نه مخکې لومبی موږ پرون پولیس والا سره موږ کسان کېناسته او ای سره مو باقاعده لاره طی کړه چې هغه یې وویل چې یاره په دې لاره به تاسو ریلی بوتلی شئ. نو هغې نه پس چې کله نن خلک راووتو نو دومره پولیس والا ورته ودرېدل چې لارې ورته بندې کړې او دومره پولیس والا راووتل چې ته ملک دشمنان دي. خلکو باندې هغه آنسو ګیس شروع کو او د اوبو ویشتلې شروع کو او د په ډنډو باندې پولیس والا خپله خلکو ګاډي مات کو. خو چې کوم خلک راوتي وو هغه یې د برداشت مظاهره وکړه او ډېرې ښه وکړو. بیا دا خلک چې را روان شول نو دا څه دپاره راتله؟ دا ریلی د الیکشن دپاره وه چې د الیکشن تاریخ اعلان شوی دی او اوس صرف 50 ورځې پاتې دي. په دې وخت کې ریلی یا الیکشن مهم پکار وي، پارټۍ نه دا کار کوي. اوس خبر دا ده چې دا ټول ظلمونه او دا چې کوم نن څه وشو دا څوک کوي لګیا دی؟ دا نگران حکومت کوي. د نگران حکومت په آئین کې څه کار دی؟ ای دا کار دی چې ایماندارۍ سره د الیکشن وکړي. دا کار نه دی چې دا څه کوي لګیا دی. نو ټولو نه اول زه خپل کارکنانو ته وایم چې خلک چې کوم راوتي دي دا هر څه دې ختم کړي. مونږ نن دا ریلی ختمو. مونږ دا ریلی څه دپاره ختمو؟ افسوس دا دی چې حکومت هر څه دې دپاره کوي چې په څه طریقه سره دا الیکشن ونشي. دی دا غواړي چې څه جګړه جوړه شي، حالات خراب شي. ځکه زه خپل خلکو ته وایم چې نن مونږ ریلی نه کوو، ځکه ما دا ریلی کینسل کا. مونږ 26 واره جدوجهد دی چې په دې 26 کالو کې مونږ چې ته قانون په لاس کې نه دی اخیستی، همیشه چې مونږ ته آئین، جمهوریت او قانون څه حق راکړی دی، مونږ صرف هغه حق خپل استعمال کړی دی.
مونږ چې 25 مئی باندې مارچ کولو نو پوره من مارچو دای 3 ځل مونږ په حکومت کې لانګ مارچ کړی دی دی نه تپوسو کې کنه چېرې مونږ دی ته سر کاټن پیدا کړی دي څه شیونه مو ته درولې دي چېرته څه شیلینګ ور باندې کړی دی چېرته څه اوبه ور باندې ویشي دي چېرته څه اف آی آر ور باندې کټ کړی دی او دی څه کوي لګیا دی دغسې 25 مارچ باندې چې مارچ مخکې مونږ بوتلو نو که هغه مونږ بوتلی ویم 25 مارچ باندې نو هغې کې به ډېره جګړه جوړه شوې وي او ډېرې وینې به تلې شوي وي هغه وخت ما هغه مارچ کینسل کړی او همدغسې 26 نومبر باندې لکونه خلک په پنډۍ کې وو نو که ما غوښتې نو په 2مه ورځ چې کله زه هلته رسېدلم نو ما به اسلام آباد ته مزل شروع کړی خو ما ته اطلاع رااله ما ته پته ولګېده چې دی په اسلام آباد کې ډېر زیات پولیس راغوښته دی او صرف دغې دپاره راغوښتی چې هلته دی څه ناسه جګړه جوړول غواړي او خپل عوامو ته نقصان ورکول غواړي نو هغه وخت ما هغه کینسل کو خو دې نه پس زما 2-3 سوالونه دي چې یو خو دا کینسل کول یو ځل درته بیا ووایم چې دی چې کوم دی دا چې ما کینسل کوم دې دپاره مې کینسل کو چې دی دا الیکشن نه منډه وال غواړي دی څه بهانه جوړوي چې په څه طریقه یعنې تاسو دا وګورئ چې دی څومره کوشش وکړو د الیکشن نه کولو دپاره چې په څه طریقه ونشي دی نگران حکومتونه استعمال کو دی گورنر استعمال کو دی الیکشن کمیشن هم استعمال کو هر هغه طریقه استعمال کا چې په څه طریقه سره دا الیکشن ونشي او دا الیکشن کینسل شي خو سپریم کورټ چې ویلي دي چې وی چې صدر پاکستان سپریم کورټ د وینا نه پس صدر پاکستان 10 اپریل تاریخ ورکو نو بیا دی هماغسې له تننه پورې کوششونه کوي چې دا الیکشن په څه طریقه ونشي او دا د دې ډومبی قدم دی چې په مونږ خلکو باندې په څه طریقه دا ظلمونه وکړي چې دې سره هغې غوسه شي څه جګړه جوړه شي حالات خراب شي او دی ته بانه ملاو شي ځکه زه خپل خلکو ته وایم چې دی ته به دا موقع ورنه ورکوئ او دې دپاره چې دی دا ظلمونه کوي لګیا دی خو غټ سوال دا دی چې کوم زموږ مخې ته دی چې سپریم کورټ خبره هم دی نه مني لکه چې څنګه د کے پی کے گورنر تر ننه پورې د الیکشن تاریخ نه دی راکړی او د دې چې کوم وزیران دي هم څوک کوئی پیسې نشته او څوک کوئی څه نشته لکه څه نه څه بهانه جوړوي مطلب چې وزیران هم د سپریم کورټ خبره هم نه مني گورنر هم نه مني نو سوال دا دی چې موږ په ملک کې څه آئین شته او که نشته څه قانون شته او که نشته چې د سپریم کورټ فیصله هم نشي منلی هغه په فیصلو هم چې عمل نه کوي بیا خو دې ملک کې زموږ ځنګل قانون شو او ځنګل قانون دی ځکه چې دا مونږ خلکو باندې چې دی کوم ظلمونه وکړو دې نه مخکې څوک یې جیلونو ته بوتلو او په جیلونو کې ورباندې ظلمونه او سختۍ نه وکړي دا خو په دنیا کې په یو قانون کې نشته چې په قید کې سړی نو هغه باندې څنګه ظلمونه کولی شي خو دی هغه م وکړو او نن هم پته نشته څومره کسان چې کوم دی دی مونږ کسان یې نیولي دي او بوتلي دي نو چې دا حل دی نو په دې کې مطلب دا شو چې نه د موږ څه بنیادي حقوق شته نه د انسانیت شته نه جمهوریت شته نه څه موږ جمهوري حقوق شته او غټه خبره دا ده چې موږ باندې د غلاګرکو حکومت راوستو د ډاکوانو حکومت راوستو چې هغه 1100 ارب روپۍ په ځان معاف کړي 1100 ارب روپۍ معاف کړي دا څه وړوکی رقم نه دی او دا ډاکوان دی حکومت کې
څوک نشته که مجرمان دي په دې حکومت کې شته، په ضمانت کې چې کوم خلک پکې دي او په قاتلان پکې دي، هر قسم نمونې په دې حکومت کې شته دی. نو دې وخت کې زه دا وایم چې سپریم کورټ دپاره یو ډېر غټ چیلنج دی، ځکه چې اول هم دی دا کار کړی چې سپریم کورټ یې تقسیم کړی، یعنې سجاد علي شاه والا سپریم کورټ چې کوم و هغې باندې دی اول حمله وکړه، بیا هغې نه پسې هغه کورټ تقسیم کو او بیا هغې نه پسې سجاد علي شاه یې لرې کو، ځکه چې دا الیکشن دی دپاره مرګ دی. دی ته پته ده چې موږ په الیکشن هیڅ قیمت باندې دا الیکشن نشو ګټلی. د بهرنۍ سازش په ذریعه راغلی حکومت، او اوس خو چې برطانیه کې هم سفیر پاتې شوی دی ګریګ مرې، ډېر مشهور سړی دی، هغه دا وویل چې دا CIA د عمران خان حکومت ختم کړی دی. نو دې خلکو په صلاح یا هغوی د سره صلاح وکړه یا دی هغوی سره صلاح وکړه او دا حکومت یې ختم کړو. او دا حکومت د مونږ حکومت تر ننه پورې چې څومره دی ګراني راوسته، معیشت یې څومره لاندې که، عوام په دې ډېر زیات په دې هم ډېر زیات غوسه دی. او دې سره سره لکه 100 روپۍ چې کوم دی دی صرف په 11 میاشتو کې 100 روپۍ لکه ډالر په دغه کې دی کمې کې. او ګراني دومره که چې عوام ورته دومره غوسه دی چې اوس دی وزیر دا خبره کوي چې اوس چونکې الیکشن کې خو به خامخا ته خلکو ته ځي، نو دی نه دی عوام د غوسې دی وجې نه دی خلکو ته تلی شي، نه څه خپل انتخابي مهم چلولی شي، الیکشن مهم چلولی شي. نو دی اوس د وزیر دا وایي چې یاره بس داسې چل دی چې نه به جلسې کېږي، نه به ریلي کېږي او نه به خلکو ته څوک ځي. ځکه دی پوره کوشش کوي چې الیکشن نه ځان بچ کړي. نو زه وکیلانو او ججانو ته هم دا ویم چې کوم اول خو ورته دا ویم چې کوم تاسو سره ولاړ دی، او وکیلانو ته دا ویم چې تاسو د انصاف او قانون سره ودرېږئ، ځکه چې دې وخت کې ملک کې د ځنګل قانون چلی لګی دی، او که تاسو ونه درېدئ دا قانون دا ځنګل قانون به نورم پوخ شي او بیا به ډېر ګرانه شي دا ملک چلول. نو زه ټولو ته دا ویم، هغې وکیلانو ته ویم چې کیدای شي چې ای په خپلو کې لکه خامخا لکه ګروپونه بدل دي، خو صرف دغه انصاف او قانون دپاره زه ویم چې تاسو ټول رایوځای شئ او مخکې لکه چې مخکې څنګه تاسو د چیف جسټس بحالۍ دپاره تحریک چلولی و، مخکې تحریک چلولو نن ضرورت دی او دا ډېر ضروري دی چې تاسو مخکې شان یو تکړه تحریک وچلوئ چې هغه ډېر یو تاریخي او کامیاب تحریک و. او بیا ډېر په ادب او احترام سره سپریم کورټ ججانو ته درخواست کوم چې دې ملک ته خاطره تاسو په خپلو کې تقسیم ختم کړئ، په خپلو کې په هیڅ قیمت هم تقسیم نشئ، ځکه چې دا وخت ملک ډېر نازک او ډېر خراب حالت کې روان دی. نو دا وخت کې څه داسې کار ونه کړي چې څه سره زموږ آئین، انصاف، قانون کمزوری شي. نو دا زه ججانو ته ډېر په عاجزۍ درخواست کوم. اخره کې زه خپل قوم ته وایم چې مهذبه معاشره کې او چې کومه معاشره کې غربت وي او خلک نورو ملکونو ته په کشتو کې ځي، نو او سمندر کې ډوبېږي، نو دا خبره نه ده چې دلته وسایل کم دي نو ځکه خلک روان دي. خبره دا ده لکه اوس دی مونږ یو د هاکي لوبغاړي هم پکې وفات شوي ده، نو د هغه ملکونو کې او د مونږ ملکونو کې څه فرق دی؟ داسې غریبانو ملکونو کې څه فرق دی؟ فرق دا دی چې دلته صرف د وسایل د وجې نه ځي، دلته د زمونږ غوندې ملکونو کې
نه انصاف شته نه قانون شته. دلته د ځنګل قانون دی چې کوم نن په پاکستان کې قایمېدو کوشش کیږي لګیا دی. دا څه چې دلته روان دي دنیا کې چرته هم داسې نه کیږي چې د الیکشن ریلی وي، الیکشن ریلی ته خلک رواني او پولیس په اچانک حمله وکړي. کوم ځای کې دا کیږي چې آسو ګیس شیلنګ وکړي او اوبو شیلنګ وکړي او خلکو ته ګاډي مات کړي. او بیا خو نن خو د زنانو عالمي ورځ وه، نن هم د کیمیکل والا اوبه په زنانو باندې مو ویشتې چې هغې سره اوس هم دلته څومره زنانه ناست دي چې هغې تر اوسه پورې چې ځي ته نه دي راغلي، اوسه پورې چې کوم دی پریشانه ناست دي دلته. نن زه عوام ته یو ذمہ داري حواله کومه چې ملک کې جمهوریت حفاظت به څوک کوي، بهر نه به څوک نه راځي. په دې ملک کې جمهوریت حفاظت به هم تاسو کوئ. او د جمهوریت حفاظت مطلب څه دی؟ جمهوریت حفاظت مطلب دا دی چې د خپل آزادۍ حفاظت، او د ازادي به څوک راولي؟ ازادي به جمهوریت راولي. جمهوریت په حفاظت به څوک کوي؟ ازادي صاحب حفاظت به څوک کوي؟ تاسو په خپله کوئ. او د ازادۍ څه مطلب؟ ازادۍ مطلب دا دی چې کوم کله انصاف په ملک کې شروع شي، قانون په ملک کې وي، نو هغې سره سړی آزاد شي، ځکه چې هغه انصاف او قانون چې کوم دی هغه د سړي مرسته کوي. او آزاد قومونه همیشه بره ترقي کوي. دا په دې ملک کې چې څه کېږي لګې دی دا د موږ په جمهوریت اټیک دی، موږ د ازادۍ باندې اټیک دی. دا چې دا ډاکوان راته په سر کېنولي دي دا ټوله یې دا وجه ده. دا چې کومې خبرې روانې دي چې دا نګران حکومت به لوی کړو یا چې کوم دی دا ټیکنوکریټ حکومت به راولو، دا څه دي؟ دا ټول ازادۍ باندې حملې دي. دا خو د هغه نن سبا چې کوم حالات دي دا خو د مشرف دور نه چې کوم د خراب حالات دي. مشرف په دور کې زه جیل ته لاړم هغه ټایم هم دا حالات نو. نن زه د خپل قوم خبرداره کومه چې تاسو به د خپل انصاف، خپل قانون، خپل ازادۍ حفاظت کوئ او دې ته ویلی شي حقیقي ازادي. او چې کوم قومونه دغه ظلمونو ته او سختیانو ته ځان ټینګ کړي هغې خلاف ودرېږي، نو هغه چې کوم دی به آزاد قوم شي. چې آزاد قوم شي حقیقي ازادي ورته ملاو شي، نو همغه آزاد قوم چې کوم دی په مخکې مزلې کوي، هغه قوم ترقي کوي. اخره کې زه یو ځل بیا خپل قوم ته دا درخواست کوم چې تاسو پر امن طریقې سره خپل کورونو ته لاړ شئ، چې دی ته څه داسې موقع ملاو نه شي چې دی داسې څه جګړه یا څه داسې موقع ورته ملاو نه شي چې دی بیا دلته تاسو باندې ظلمونه وکړي. پاکستان زنده باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میرے پاکستانیوں، آپ ٹی وی کے اوپر تو دیکھ رہے ہوں گے یہ جو باہر مناظر ہیں، ٹیئر گیسنگ، واٹر کینن استعمال ہو رہی ہے. کئی سینز آپ کو ایسے لگیں گے جیسے مقبوضہ کشمیر میں ہیں، یہ پاکستان نہیں ہے. تو یہ ہوا کیا سب کچھ؟ پہلے میں ذرا آپ کو بیک گراؤنڈ دے دوں. سپریم کورٹ میں ہم جاتے ہیں اپنی گورنمنٹس ڈیزالو کر کے، اور ہم نے آئین کے مطابق اپنی گورنمنٹس ڈیزالو کری، جو آئین کہتا ہے کہ 90 دن کے بیچ میں ہماری جو 2 گورنمنٹس تھی پختونخوا اور پنجاب، یہاں الیکشنز ہونے تھے. وہ صدر کو آرڈر کرتے ہیں کہ آپ ڈیٹ اناؤنس کریں. صدر 30 اپریل ڈیٹ اناؤنس کر دیتا ہے. 30 اپریل کو 50 دن کے قریب رہ گئے ہیں. ہم آج اپنی الیکشن کی ریلی اناؤنس کرتے ہیں. الیکشن ریلی اناؤنس کرنے سے پہلے کل شام کو پولیس کے ساتھ بیٹھتے ہیں ہم. پولیس باقاعدہ روٹ دیتی ہے کہ یہ روٹ کے اوپر آپ نے ریلی کرنی ہے، روٹ اپروو ہو جاتی ہے پولیس کے ساتھ. آج جب ریلی کرنے کے لیے لوگ آ رہے ہیں، ایک دم پولیس آ جاتی ہے کہ جس طرح پتہ نہیں کوئی دہشت گرد نکلنے لگے ہیں. جگہ جگہ ناکے لگ جاتے ہیں. جب ہماری ریلیز آتی ہے ان کو پکڑ کے لوگوں کو ان کے اوپر حملہ ہو جاتا ہے. ان کے اوپر وہ جب میں نے مقبوضہ کشمیر کا کہا، واٹر کیننز استعمال کیے گئے، اور واٹر کیننز کے ان کے اندر وہ مٹیریل ڈالا ہے جس میں کیمیکل تھا.
अभी तक लोगों के ऊपर जो वो पानी गिरा है, वो वाटर कैनन का पानी जो गिरा है, अभी तक लोगों को उसका असर है। फिर टीयर गैस शेलिंग होती है, वो हमारे पास है, एक्सपायर्ड टीयर गैस शेल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर डंडे मारे जाते हैं, गाड़ियां तोड़ी जाती हैं, गाड़ियां तोड़ रही है पुलिस, लोगों को नुकसान पहुंचा रही है। क्या करने वो आ रहे हैं? इलेक्शन की रैली, जो कि अनाउंस हो चुकी है, इलेक्शन 50 दिन रह गए हैं, वो इलेक्शन के लॉन्च के ऊपर ये सब कुछ हो रहा है। और वो कौन कर रही है? केयर टेकर गवर्नमेंट। केयर टेकर गवर्नमेंट का रोल आइन के अंदर क्या है? साफ और शफाफ इलेक्शन करवाना। उसका काम ये नहीं है जो हो रहा है। तो मैं सबसे पहले तो अपने कारकुनों को आज कहना चाहता हूं कि जो आज निकले हुए हैं और जो अभी शेलिंग हो रही है, कि आप सब इस सब चीज को रोके, और बस हमने जो रैली करनी थी वो अब हम नहीं कर रहे, क्योंकि मुझे अफसोस ये है कि ये जो करना चाहते हैं, ये सारा जो एक्शन ले रहे हैं, इसका मकसद क्या है? कि किसी तरह ये इलेक्शन से निकलें। सारी कोशिश ये है कि कोई इंतशार फैले, और इसलिए मैं अपने वर्कर्स को कह रहा हूं कि हमने अब रैली नहीं करनी, खत्म कर दें। आज हम खत्म कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि ये इनका जो मकसद है, ये सारा ये जो तशद्दुद और लोगों को इश्तियाल दिलवाने का, इसका मकसद कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। हमने आज तक कोई भी कानून के खिलाफ चीज अपने 26 साल में नहीं की। हमने कोई गैर कानूनी चीज नहीं की। हमने आइन के दायरे में रहते हुए अपना जो जमहूरी हक था उसको इस्तेमाल किया। हमने जब 25 मई को निकले, वो पुरअमन मार्च थी। 3 दफा इन्होंने हमारे खिलाफ लॉन्ग मार्चेस की। पूछे कभी रोका इनको? कोई इनके ऊपर अटैक हुआ, टेयर गैस शेलिंग हुई, FIRs काटी? हमारी 25 मार्च को जो किया वो तारीख का हिस्सा है, जो जुल्म किया इन्होंने हमारे पे। मैं अगर वो अगले दिन मार्च को चलने देता, खून खराबा होना था। मैंने कैंसिल की। 26 नवंबर लाखों लोग इस पिंडी में थे। वो मैं अगर चाहता अगले दिन, तो हमने इस्लामाबाद वॉक करनी थी। जो इन्होंने प्लान बनाया हुआ था, मुझे पता चल गया कि अगर उन्होंने इस्लामाबाद जाना था, इन्होंने इतनी पुलिस बुलाई हुई थी कि ये खून खराबा चाहते हैं। हमने वो कैंसिल कर दी। आज फिर मैं कैंसिल कर रहा हूं। लेकिन मेरे 2-3 सवाल अब इसके बाद हैं। मैं कैंसिल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है इनका मकसद क्या है। ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। इन्होंने पूरी कोशिश की इलेक्शन ना हो। इन्होंने हर हरबा इस्तेमाल किया। केयरटेकर गवर्नमेंट को इस्तेमाल किया, गवर्नर्स को इस्तेमाल किया, इन्होंने इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल किया, किसी ना किसी तरह। जो 90 दिन के अंदर, जब हमने असेंबलीज अपनी डिसॉल्व की थी, KP की और पंजाब की, 90 दिन में इलेक्शन होना था। इन्होंने जब पूरी कोशिश फेल हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने डेट दे दी 30 अप्रैल की। अब भी ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब का इलेक्शन किसी तरह ना हो। और ये एक पहला कदम था कि हमें इश्तियाल देना। हमें पुरअमन रैली कर रहे थे कि किसी ना किसी तरह लड़ाई हो, खून खराबा हो, उसको इस्तेमाल करें और केसेस कर दें इमरान खान के ऊपर। आगे 100 के करीब तो पहुंच ही गया हूं, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कोई भी बहाना मिल जाए इलेक्शन से निकलने का, यह है सारा मकसद। तो इसलिए मैं अपने कारकुनों को कहना चाह रहा हूं कि हमने कोई इनको मौका नहीं देना। लेकिन इससे बड़ा सवाल अब आ गया कि अगर सुप्रीम कोर्ट की बात ही नहीं माननी, अगर सुप्रीम कोर्ट को ओपनली डिफाई करना है, जो कि KP के अंदर वो गवर्नर कर रहा है, उसने डेट ही नहीं दी, तो अगर वो सुप्रीम कोर्ट की वो भी बात नहीं मानेगा, इनके वजीर बार बार स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जी इलेक्शन का माहौल नहीं है, पैसे नहीं है, जो भी बहाने मार रहे हैं, तो ये भी अगर नहीं मानेंगे सुप्रीम कोर्ट की बात, और ये कोई बहाना मार के किसी तरह इलेक्शन से निकलेंगे, तो जो सब उससे बड़ा सवाल है आज, क्या इस मुल्क के अंदर कोई आइन है? क्या ये हमारा मुल्क किसी कानून के मुताबिक चल रहा है? अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले नहीं मानने और आइन के ऊपर नहीं चलना, तो
ملک میں تو جنگل کا قانون بن گیا ہے تو صحیح. ہم تو دیکھ رہے ہیں جو ہمارے سے ہوا ہے, جو ہمیں جس طرح انہوں نے ہمارے لوگوں کے اوپر کسٹوڈیل ٹارچر جو انہوں نے جیلوں کے اندر کیا ہے, جو انہوں نے اٹھائے ہیں, جو کیسز کیے ہیں, جو سب کے اوپر آج بھی لوگوں کو پکڑ کے لے گئے ہیں. پتہ نہیں کتنے 100 ہمارے کارکنوں کو پکڑ کے لے گئے. کس وجہ سے؟ تو اگر پہلے ہی ملک کے اندر انہوں نے باربریت قائم کی ہوئی ہے, انہوں نے ہمارے رائٹس ختم کر دیے ہیں, بنیادی حقوق ہمارے شہریوں کے ختم کر دیے ہیں, پہلی سازش کے تحت ایک جمہوری گورنمنٹ کو گرا دیا ہے, چوروں کو اوپر بٹھا دیا ہے, انہوں نے اپنے 1,100 ارب روپے 1,100 ارب روپے کی اپنی چوری معاف کروا لی ہے, جو کوئی دنیا کی تاریخ میں مثال نہیں ہے. دندراتے پھر رہے ہیں, بڑے بڑے ڈاکو پھر رہے ہیں, ان ڈاکوؤں کو اوپر بٹھا دیا, مجرموں کو, کرمنلز کو, قاتلوں کو, ضمانت پہ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, منی لانڈررز کو, وہ سارے اوپر بیٹھ گئے ہیں, قانون ختم کر دیا. تو پہلے تو میں سپریم کورٹ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. پوچھنا نہیں چاہتا, میں آپ کو وارن کرنا چاہتا ہوں, یہ بہت بڑا چیلنج ہے آپ کے لیے. انہوں نے پہلے سپریم کورٹ کو تقسیم کیا تھا, جو سجاد علی شاہ جب چیف جسٹس تھے, ساروں کو یاد ہے کہ کس طرح انہوں نے ان کو پہلے اٹیک کیا سپریم کورٹ کو, پھر پیسہ چلایا, پھر تقسیم کیا, پھر ان کو ہٹایا. مجھے خطرہ یہ موجودہ سپریم کورٹ میں بھی یہ نظر آ رہا ہے. یہ صرف اور صرف الیکشن سے نکلنے کے لیے ان چوروں کو, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جس وقت الیکشن ہوا یہ گئے سب, ان کو پتہ ہے کہ ان کی قبریں کھودی ہوئی ہیں, ان کو پتہ ہے کہ عوام جس طرح کا ظلم ہوا ہے عوام پہ, پہلے تو ایک سازش کے تحت, بیرونی سازش کے تحت, اور یہ تو اب ایک ریناؤنڈ آدمی ہے کریگ مرے, اس کا بڑا نام ہے, وہ ہسٹورین بھی ہے, ڈپلومیٹ بھی رہ چکا ہے, ایمبیسڈر بھی رہ چکا ہے برطانیہ کا. اس نے کہا ہے کہ بیرونی سازش کے تحت سی آئی اے نے عمران کی گورنمنٹ گرائی ہے, ان کے ساتھ مل کے, بلکہ انہوں نے اس کو ساتھ ملایا ہوگا. تو پہلے تو لوگوں کو غصہ اس کا ہے کہ سازش کے تحت گورنمنٹ گرائی, چوروں کو اوپر مسلط کیا, عوام کی کمر توڑ گئی. تاریخی مہنگائی میں, اس ملک کی 75 سال تاریخ میں سب سے زیادہ مہنگائی, بے روزگاری دن بدن بڑھ رہی ہے, اکانومی بیٹھ رہی ہے, وہ اور غصہ ہے. ابھی مزید جو انہوں نے قدم اٹھائے ہیں, جو روپیہ گرا ہے, 100 روپیہ گر گیا ہے ڈالر کے سامنے ان کے 11 مہینے میں, تو ابھی تو اور مہنگائی آنی ہے. تو اس سے ڈر کے طریقہ کیا اختیار کیا ہے, عوام میں یہ جا نہیں سکتے. ان کے انٹیریئر منسٹر نے کہا ہے کہ جناب جلسے جلوس کے بغیر ہی الیکشن ہو جائے, کیونکہ یہ عوام میں جا نہیں سکتے. کوشش ان کی ساری یہ ہے کہ الیکشن سے نکلنا, اور الیکشن سے نکلنے کے لیے یہ حربے استعمال کیے جا رہے ہیں. جس لیے آج میں اپنی لیگل کمیونٹی, میں اپنے ججز کو پہلے تو کہنا چاہتا ہوں قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے, اس کے بعد اپنی وکلا کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ کی سب سے زیادہ ضرورت ہے رول آف لا کو مینٹین کرنا. اگر لیگل کمیونٹی آج نہیں کھڑی ہوگی, یہاں جنگل کا قانون آ جائے گا, تقریباً آ گیا ہے, یہ آ جائے گا یا جنگل کا قانون. میں سارے اپنے وکلا کو کہہ رہا ہوں کہ آپ مخالف گروپس میں ہیں, بسم اللہ اپنے گروپس کی پالیٹکس کریں, لیکن اس پوائنٹ پہ سب اکٹھے ہوں. جس طرح آپ نے وکلا نے وہ جو چیف جسٹس کی بحالی کی موومنٹ میں شرکت, جو آپ نے ایک تاریخی موومنٹ چلائی تھی, یہ وہ وقت آ گیا آپ کی موومنٹ چلانے کا. اور اس لیے میں آپ کو بھی اپیل کر رہا ہوں, اور میں پھر سے ادب سے اپنے سپریم کورٹ کے ججز کو کہہ رہا ہوں کہ اس ملک کی خاطر تقسیم نہ ہو. یہ تاریخ سب دیکھ رہی ہے, یہ ڈیفائننگ مومنٹس ہیں پاکستان کے. اس وقت کوئی ایسی چیز نہ کرنا جس سے ہماری جمہوریت, ہمارا آئین, ہمارا رول آف لا کمزور ہو. اور آخر میں اپیل کرنا چاہتا ہوں پاکستانی قوم کو, دیکھیں مہذب معاشرے میں اور ایک وہ معاشرہ جدھر غربت ہوتی ہے, تباہی ہوتی ہے, جو فیلڈ نیشنز جنہوں کہتے ہیں, جدھر لوگ کشتیوں میں بھاگ بھاگ کے دوسرے امیر ملکوں میں جا رہے ہوتے ہیں, ڈوب رہے ہوتے ہیں سمندروں میں, جس میں ہمارے بھی پاکستانی ابھی پہنچتے پہنچتے اٹلی, کتنے پاکستانی ہمارے ڈوب, جس میں ہماری ایک
हॉकी प्लेयर भी डूब गई। वो क्या फर्क क्या होता है? फर्क ये नहीं होता वसाइल की कमी है हमारे जैसे मुल्कों में, फर्क होता है कि हमारे माशरों में इंसाफ नहीं होता, हमारे माशरे में कानून की हुक्मरानी नहीं होती, हमारे माशरे में जंगल का कानून जो आज पाकिस्तान पे राइज करने की कोशिश है, ये जो हो रहा है ये जंगल का कानून, कोई दुनिया में कानून इजाजत नहीं देता जमहूरियत में कि इलेक्शन कैंपेन की आप रैली कर रहे हो और आपके ऊपर ये अटैक कर दे पुलिस और लोगों को जख्मी करें, गाड़ियां तोड़ दे। आज वुमेन्स डे है, आज औरतों का दिन है, औरतों के ऊपर उन्होंने ये चला दी वाटर कैनन जिसके अंदर जहरीली चीज थी। वो औरतें इस वक्त हमारे यहां अभी यहां बैठी हुई है, बुरे हालात हैं उनके, कोई दुनिया में ऐसे नहीं करता। सो आप अवाम के लिए आप पे बहुत बड़ी मैं जिम्मेदारी डाल रहा हूं। आपने जब तक आप अपनी जमहूरियत की हिफाजत नहीं करेंगे और कोई बाहर से आके नहीं करने लगा, और जमहूरियत की हिफाजत का क्या मतलब है? आपकी आजादी की हिफाजत। जमहूरियत का मतलब क्या है? जमहूरियत का मतलब होता है आजाद लोग। आजाद तब होते हैं जब वहां कानून होता है, हुक्मरानी होती है कानून की, आइन की, जो आपकी जिसको कहते हैं फंडामेंटल राइट्स, इंसान के बुनियादी हकूक की, जब आपकी इंसाफ का निजाम हिफाजत करता है, आपको आजाद कर देता है और सिर्फ आजाद कौमें ऊपर जाती है। तो ये तो सबसे बड़ा इस वक्त अटैक है आपकी आजादी पे। ये जो हो रहा है, ये जमहूरियत को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, ये इन चोरों के ऊपर मुसलत करके और ये केयर टेकर गवर्नमेंट को लंबा करने का और कोई टेक्नोक्रेटिक सेटअप का। ये तो आज हालात जनरल मुशर्रफ के मार्शल लॉ से बहुत, मैं जेल में गया था, वो इससे बहुत बेहतर था। ये तो उससे भी आगे निकल गए हैं। ऐसी तो कभी हालात थे ही नहीं पाकिस्तान में। तो मैं आज आप सारी कौम को आज इस चीज पे खबरदार कर रहा हूं कि आपको तैयार होना चाहिए अपनी आजादी की हिफाजत करना। जमहूरियत और आइन की और रूल ऑफ लॉ या कानून की हुक्मरानी की हिफाजत करने का मतलब अपनी आज़ादी की हिफाजत करना, और ये होती है हकीकी आज़ादी। तो आपको सबको तैयार होना चाहिए। ये जो आगे जिस तरफ जा रहे हैं, सारी कौम एक शऊर वाली कौमी, एक कौम जो तैयार होती है अपने हकूक और अपनी आज़ादी की हिफाजत करने के लिए, वो ही फिर आज़ादी छीनती है। नहीं तो वो अगर इस तरह के जुल्म के सामने झुक जाए तो वो गुलाम बन जाती है। और जो हाँ बदकिस्मती से हम इस वक्त आज़ाद कौम नहीं है। तो मैं इसलिए कहते हुए अपने कारकुनों को कि आप सब अब घरों पे जाएं, किसी किस्म के इंतशार में शिरकत ना करें, ताकि इनको कोई मौका ना मिले इलेक्शन से भागने का। पाकिस्तान पाइंदाबाद।